بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. مخکې آیتونو کې تذکره وا د حلال پاکیزه د خوراکو د شیطان او د هغې پلار نیکه چې هغه ګمراه دي، خلاف د قرآن و سنت نه روان دي، د هغې تابعداري نه کولو تذکره وه. ورسره یو مثالیم ذکر کو چې د دغې کافرانو مثال پشان د څاروو دی، خبره باندې نه پوهېږي، کاڼه ګونګیان چاړهګان دي، عقل پکې نشتی. بیا یې وی ای مؤمنانو تاسو پاکیزه خوراکونه خورئ، کوم چې موږ تاسو له درکړلي او شکریه د الله کوئ که تاسو د الله بندگی کوونکي یئ. اوس دې ځای نه د څلورو څیزونو د حرامو تذکره کوي، بیا د هغه خلکو چې قرآن و سنت یې پټ کړلي د څه دپاره چې خلکو نه په دې باندې پیسې واخلي، نو دا خېټو ته وراچوي. قیامت حال دا غي ذکر کوي او دا کسان گمراه دي، د دې ځای جهنم دی. دا تذکره به کوي او په دې باندې به بیا دغه حصہ چې په هغې کې تذکره د رسالت وه هغه ختموي. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر یقینا حرام کړل الله په تاسو باندې مرداره، والدم او وینا، ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر، وما اهل به لغیر الله او هغه چې आवाज پوشي د الله نه سوا د بل. انما حرم علیکم المیتة یقینا الله حرام کړل په تاسو باندې مرداره. مردار یو هغه چې هغه الله حرام کړي، خر دی، حرام دی، مردار دی. کته حلال کې نو حلالیږي نه، ذبح کې نو حلالیږي نه، دی ناروا دی، ناجایز دی، مردار ده. دغه سه سپی شو، پیشو شو، خر شو، داسې نور بعضې ځنګلي ځناور نور دي، ګیدړ دی، منظری دی، هاتي دی، وغیره وغیره ډېر شی شیزونه داسې دي چې ځنګلي دي، هغه هم حرام دي. سپی پیشو که خپل کور کې لږې پاتې کېږي او که بهرني، دا ټول ناروا دي، مردار دي. نو که دغه یو سړی ذبح کي نو هغه هم حلالیږي نه، جایز کېږي نه په هېڅ طریقې باندې. وروسته یوه خبره به کوي او بیا وایو. نو یو دغه مرداره ده چې هغه په ذبح شرعي باندې نه ذبح کړی شوي، ناغه مرداره ده. یو ذبح شرعي چې هغه د مرۍ څلور رګونه دي، دوه د وینې رګونه دي او یو ته حلقوم وی د سا رګ، او یو ورسره ډوډۍ چې پې تیریږي دغه رګ. دا درې څیزونه دي، دا څلور رګونه دي، درې قسمه دي.
یو د دوه د وینې دي او یو د ساه دی او یو د خوراک دی. دا څلور واړه پرې کولی کېږي. په دې کې که اکثریت پرې کړی شي نو هم جایز بشي، خو چې د الله نوم پې واغستی شي اله د الله نوم پې نه اغستی شوی د بل چا نوم پې واغستی شو نو هغه بیا مرداریږي، هغې ته حلال نه وي. ذبح شرعي دا ده چې د الله په نوم یې دقه رګونه کټ کې یا څلور واړه کټ کې یا اکثر کټ کې، نو اکثر څه درې کټ کې نو جایز بشي. کله ذبح اضطراري د هغې څه تذکره پرون شوې وه، نو دغه مرداره بعضې خلک داسې چې هغه یو خبره شوې هم وه چې وې ټکوي وې وهي سر له وله ګرز را پرېږدي سیشی وله را پرېږدي او مړی کی، نو دا مردار دی. بعضې خلک داسې کوي دغه څیزونه دغه قصې ورسره کوي. کوم چې کافر دي بېدینه خلک دی نو هغه په ذبح شرعي هغې باندې چې مسلمان نه وي نو هغه ذبح شرعي څه کله پیژني. نو یو د دې تذکره یو دغه مرداره ده. دویم ودمه وینه ده، نو وینه هم مرداره ده، هغه هم حرام ده. حرام ده، الله حرام کړله د وینې خوراک حرام کړی دی. دغسې د وینې کم څیزونه چې حرام دي د هغې اغوستل خرڅول هم حرام دي، ناروا دي. مرداره یو سړی خرڅوي ناروا ده، وینه سړی خرڅوي هم ناروا ده. لیکن وینه کې یو خبره کله د انسان د ضرورت په تحت باندې وینه چاله ورکول عطیه کول هغه علماو جایز ویلی، یا که دغسې نه میلاویږي او سړی بیا په پیسو اخلي دې دپاره چې د بل سړي د بل انسان سا بچ شي د هغې دپاره کولی کېږي، نو هغې کې علماو بیا د جایزوالي خبره کړله. نور اعضا دي هغه ناروا دي، اغستل خرڅول هم ناروا دي او عطیه کول هم ناروا دي. ولې په هغې کې د انسان د بقا هغې کې د انسان د تحفظ خبره نه راځي. که یو سړی سترګه ورکوي عطیه کوي نو په دې باندې د څه د هغه د تحفظ د ژوند خبره نه راځي، دې وجې نه هغه ناروا دي. یو سړی دا وصیت کوي چې زه کله مړ شم زما سترګې وباسئ، زما ګردې وباسئ، زما زړه وباسئ، بل څه کوي بل څه اعضا وایي دا لرې کوي دا بل چاله ورکوي، نو دا ناروا دي. دا وصیت کول دا ناروا دي. نو چې وصیت ناروا دی نو بیا په هغې باندې عمل کول هم ناروا دي. نو ودمه وینه نه مراد بیدون کی وینه ده، دا ناروا دي، حرام دي. خوراک ناروا ده، حرام ده. ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر دا هم حرام ده، ناروا ده. خنزیر غوښه په دې کې ټول څه چې دي هغه ټول پکې شامل دي. دا بعضې څیزونه داسې دي مرداره ده چې بغیر د ذبح شرعي نه یو شی مړ شي حلالي او مړ شي، نو دوه څیزونه پکې د هغې استثناء حدیث په لحاظ سره شوې ده مرداره کې میته کې چې مړه دي هم نو دا جایز دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل احلت لنا المیتتان والدمان، دو وینې داسې دي چې هغه زموږ دپاره جایز دي او دو مردارې داسې دي چې
چې هغه مړه شوي دي هغه زموږ لپاره جایز دي. یو دی السمک والجراد، په مردارو کې چې مړه دي نو هغه جایز دي. یو مهی دی او یو ملخ دی. کوم چې قاطی ملخان ورته وایي هغه ملخان دي. یو خدا زموږ په دې غنمو کې ګرځي، په دې کې پیدا شي څه ورځې یې مړه شي، یا دا بعضې نور بل شان څه ملخان غونده کي، بعضې خو په خاص وخت کې پیدا کېږي او بیا ختمیږي. بعضې داسې چې هغه څلو ګوټې زیات لرګو په شانتي نو هغه ګرځي را ګرځي ټوپونه وایي، هغه نه دی مراد. دا نور ملخان دي چې هغه عام طور باندې دریاب په خوا کې پاتې کېږي، دریاب په خوا کې ګرځي را ګرځي. نو دا هغه ملخان دي. نو هغه ملخ او یو دا مهی، کم چې مهی ورته ویل کېږي، ما ورته مهی وایو، هغه جایز دي. دریاب کې نور څیزونه هم ډېر دي چې مهی ورته نه ویل کېږي نو هغه جایز نه دي. یو دی ولحم الخنزیر. ها و دم چې دی وینا، نو وینا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې احلت لنا المیتتان والدمان، دو ویني جائز دي. نو ویني کمی وی دي ناغه کې فرمایل الکبد والطحال، یو جگر دی اینا او یو توره دی، دا هم وینا ده خو دا جمشوي وینا ده. کم چې راځي چې وینا حرام ده نو هغې باره کې چې کومه وینا بهیدون کی هغه وینا، نو کوم چې وبهیږي یو ځای کې جمع شي پرم شي نو هم هغه ناروا ده. داسې نه چې هلته کې بیا جایز کېږي یا خو بهیږي نه. نو دا دوه وینې چې دا هم د وینو نه جوړ شوي څیزونه دي، نو دا جایز دي چې هغه یو جگر دی او یو توره دی، دا جایز دي. نور په څاروي کې په خپله باندې اووه څیزونه داسې دي چې هغه حرام دي. کوم چې جایز څاروی دی په هغې کې هم بعضې څیزونه داسې چې حرام پکې، نو په هغې کې د وړو بولو او د لویو بولو لارې دا حرام دي. دارنګه د دې سره بعضې متعلقین نور څیزونه دي، نو درې څلور دغه شو. یو ورسره دا پرم شوي وینه ده، دا وینه بهیدون کې ده، بهیدون کې وینه دا هم ناجایز ده. او یو هغه غوټې چې جوړې شي په بدن کې دا هم ناجایز دي. نو دا اووه څیزونه تقریبا دي. ها یو تا موږ تریخی وایو پیتا، دغه شی دا هم ناجایز دی. د هغې خوراک خو ځان زهر دي، هغې خوراک ناجایز دی. مسانه شوه د دې خوراک هم ناجایز دی. نو دا بعضې څیزونه اووه څیزونه تقریبا دي چې دا ناجایز دي. په حلال څاروي کې په جایز څاروي کې چې حلال کې دا شنو به لړکی دا به ګزارې دا به نه خورې. نو مرداره او وینا دا ناجایز وه، لیکن مرداره کې دوه څیزونه د حدیث په ذریعه باندې جایز شو. دارنګه په وینا کې هم دوه څیزونه چې هغه کبد او طحال دي هغه جایز شو. ورپسې لحم الخنزیر، غوښه د خنزیر په دې کې هر شی دی، په دې کې د سرمن هم ناجایز ده، د نور څیزونه هم ناجایز دي. د هیڅ شی ما سوا د یو شي نه چې هغه د فقه کتابونو کې راځي
که یو سړی په لار روان دی او هغه ته سپلی وشلې ده او سپلی د پاره د خنزیر ویخته استعمالی نو پیزار کې استعمالولی شي چې بل شی نه میلاویږي اله ستن نه میلاویږي نو د دې خنزیر په ویختو کې دوه قسمه خبرې دي یو خو دا کلک دی دویم دا چې یو مټاک دی مخې ته سرې مټاک دی او بیا دې خواته ویخته دی نو ویخته د تار کار کوي او دا مخې ته چې دا د ستنې کار کوي نو دا په دغه ځای کې په پیزار کې استعمالولی شي نور کاغه که غوښه ده کاغه پلی دي کاغه اډوکې دی کاغه نور څه دي دا ټول ناروا دي حرام دي کم چې دا نور مردار څاروي دي لکه خرشو یا د خنزیر نه علاوه چې څه دي زمونږ په نسبت باندې یو څیز دی چې هغه حرام دی نجس دی نجس العین ورته وایي هغه خنزیر دی امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې دوه څیزونه دي چې هغه یو خنزیر دی یو سپی دی سپی هم نجس العین دی د هغې هر څه ناجایز دي مرداره کې زمونږ علما لیکي که یو شی مردار شی دی لکه حدیث کې راځي د یو تن بیزه وه هغه مړه شوه نو هغې راښکوده ګزار یې کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویې د دې نه سرمن یې ول نه ویسته سرمن به یې ته ویستل وه سرمن به یې په کار کړ وه هغې له به یو دباغت ورکړی و رنګ به ورکړی و پاکه شوې وه نو چا ورته وی یا رسول الله خو مرداره وه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوراکي مردار دی خوراکي حرام دی نو نوره فایده خو د هغې نه اخیستی کیدی شي دغسې د مرداري اډوکي دي اډوکو نه فایده اخیستی کیدی شي لیکن د خنزیر نه اډوکی پکارېدی شي د مسلمان دپاره نه اډوکی پکارېدی شي نه بل څه شی پکارېدی شي هېڅ شی د هغې پکار نه راځي امام شافعي رحمت الله علیه سپي په باره کې هم وایي ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله او هغه چې اواز پیوشي د الله نه سوا د بل د تقرب د بل د نزدېکت د بل د پاره د بل په نوم باندې ورکړی شوه نو دا حرام ده نو دا داسې حرام دی چې په دې کې بیا هر شی شامل دی هغه هر شی چې دی که هغه حلوا پراټي دي که هغه وریجې دي برنجان دي پولاونه دي چې څه دي خو چې د الله نه سوا د بل په نوم باندې ورکولی کېږي روپۍ اشرپۍ ده هغه هم حرام ده که هغه تیل دي هم حرام دي لکه زمونږ کتابونه لیکي د فقې کتابونه لیکي شامی کې دي بحر الرائق د کنز شرح ده هغه لیکي دغسې نور لیکي علما هغه وایي اعلم ان النظر الذي يقع للاموات کم چې خلک د مړو د پاره کم نظر نیاز کوي من العوام وما يؤخذ من الزيت والشمع ونحوهما مما ينقل الى ذرائع الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل وحرام وقد ابتلي الناس بذلك فلا سيما في هذه الاعصار هغه دا بالاجماع حرام دي اولیاء کرام قبرون ته وړي کیږي دغه شزونه هغه تیل لی که شمع ده مومبتی ده دغه حرام ده روپۍ اشرپۍ دي دام حرام دي د اولیاء کرام قبرون ته وړي کیږي د هغې په نوم باندې ورکولی کیږي نو دا بالاجماع باطل او حرام دي عام طور باندې خلک په دې کې مبتلا شي دي په دې زمانه کې خلک په دې کې اخته دي بحر الرائق هغه وایي ان النظر عبادت والعبادت لغیر الله کفر نظر عبادت ته او عبادت چې د الله نه سوا د بل د پاره کې نو دا کفر دی پیر بابا دارنګه پیرمانکی سے اغم لیکي
ما ذبح علی النصب فالذابح مشرک والمذبوحة میتة وامرأته بائنة. دا د پیر بابا الفاظ دي. دا کتاب دی تذکرۃ الابرار والاشرار. د پیر مانکی سے هم دقه عبارت ته ہدایت الابرار هغه کتاب دی. هغه ما ذبح علی النصب کم چې په درگاهونو باندې علاله ولې کیږي نو کم چې ذبح کوي نو دا مشرک دی. والمذبوحة میتة او دا کم چې ذبح کړی شوی شی دی نو دا مردار دی او ښځه د ده ازاده ده. دا داسې جرم یې وکړو چې ښځه په دې باندې ازادېږي. ولې دې خو هلته کې مشرک شو که نه چې مشرک شو نو ښځه ازاده شوه. دغه دواړه اولیاء کرام دي هغوی دا خبره ذکر کوي. دارنګې نور علما هم دا ذکر کوي. مسند احمد کې یو روایت راځي وی لعن الله من ذبح لغیر الله. دا الله لعنت ته په هغه چا باندې چې د الله نه سوا د بل په نوم باندې نظر و نیاز کوي ذبح کوي. دا باندې د الله لعنت ته. یو خبره بله ذکر کوي صاحب الروز یو روایت ذکر کوي ان المسلم اذا ذبح للنبي صلی الله علیه وسلم کفر. کله چې یو مسلمان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نوم باندې ذبح کوي بسم الله الله اکبر و محمد دا یو وی یا وی دا پیغمبر په نوم باندې نو په دې باندې د سړی کافر شو. فکیف بذبح لسائر الاموات نو بیا به څنګه نه کافر کیږي په ذبح کولو د ټولو مړو د نورو مړو نور مړي چې دي نو د هغې په ذبح باندې بیا سړی کافر کیږي بولي نه. چې د پیغمبر په نوم باندې سړی ذبح کوي نو کافر کیږي چې د بل په نوم یې کوي نو بیا خو په طریقه ولا کافر کیږي. دا مختلف عبارتونه دي د فقهاو د علماو. دغسې نورم ډېر شی دي. نو وما اهل به لغیر الله هغه چې د الله نه سوا د بل په نوم باندې د بل د تقرب د پاره ورکول کیږي نه که هغه ساروی دی چرګوړی دی نه هغه مردار دی هغه حرام دی او که هغه حلوا پراټې دي وغیره وغیره نور څیزونه دي هغه حرام دي. هغه لسکه وما اهل به لغیر الله او هغه کلمه هغه خبره هغه आवाज چې هغه راوچت شو د غیر د تقرب د پاره نو دا کلمه دا خبره دا لفظ دا دی حرام دی چې د غیر الله په تقرب کې راپورته کیږي. وما اهل به لغیر الله دا الله نه سوا د بل په نوم باندې چې کوم څه ورکول کیږي. اوس په دې کې دا څلور څیزونه ذکر کړل نو دای د ټول نه آخر کړل. نو ورپسې وی فمن استر غیر باغین څوک چې مجبور شو نو د بغاوت کوونکې او نو د خپل عادت پوره کوونکې نو په لا اسم علیه په باندې ګناه نشتی. ان الله غفور رحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان. فمن استر یسره مجبور شو وسمری چې مري د څه د وجې نه مري د لوږې د وجې نه نو دې پراټې ول نه خوري نو پراټو خو هغه دغه نه کېږي نو اوس دته پراټې میلاویږي خو د څه د ما اهل به لغیر الله د الله نه سوا د بل په نوم باندې حلوا پراټې ورکړی شي دي وریجې پخکړی شي دي برنجان دي او پولاونه دي دا پراته دي. بل طرف ته دغه درې څیزونه هم دي نو دی به کم یو خوري. دا څلور څیزونه دي پراته دي نو په دې کې په ترتیب سره اولنې به خوري دویم به پرېږدي دویم نشتی دا اولنې نشتی نو دویم به خوري دریم به پرېږدي دا اولنې دوه نشتی نو دا دریم به خوري څلورم به پرېږدي او دا درې واړه اولنې نشتی نو بیا خو مجبوری ده دغه څلورم به خوري بیا. نو اوس مردار هم شته وینه هم شتي
خنزیر مشتی او ما اوهل به لغیر الله دغه حلوا پراټیم خو خوشبوداری پرتیری دغه پولاونه پراته دي نو سبا کوي مردار بخوري وینا خنزیر ما اوهل لغیر الله بنخوري مردار پکې نشتی وینا شتی نو وینا بخوري او خنزیر بنخوري ما اوهل به لغیر الله بنخوري وس خنزیر پروت ته او بل طرف ته دغه پولاونه پراته دي خو د غیر الله د نوم دي دیګونه پراته دي ډک پراته دي نو چې شی وخرم نو شرعي حکم دا دی خنزیر بخوره خنزیر نه وخوره خو د غیر الله په نوم باندې کوم شی ورکړی شوی دی درگاهونو کې ورکړی شوی دی دا به نه خوري دغه ولني درې نشتی صرف دغه یو شی شته او د مري که نه خورم نو مرم نو بیا دومره اجازت شتی چې دومره ته اخرى چې ځان په حلال ته ورسه دلته کې خبر ذکر کړي فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه نو سوچ مجبور شو نو بغاوت کوونکې نو عادت پورا کوونکې نو نشته ګناه په دوان دی فمن استر غیر باغ نو ده بغاوت کوونکې په مسلمانانو باندې او ظلم کوونکې په مسلمانانو باندې فلا اسم علیه نو بیا به ګناه نشتی یا د بغاوت کوونکې نو زیات د خوراک نه ځان چاپی کوونکې نو ځان چاپی کوي په خوراک باندې چې موړ شمه نو څنګه موړ شم نو بیا به خلکو د موړ تعریف کا موړ څه ته وایي نو دی به ځان په وجني ښه وایي دا ځان په شهید کوي نه نه دغه درجې ته به نه رسې دومره په اوخره چې ته په حلال ته ورسې قدرې یو څو نوړی ته واخله دومره چې بس خېټه کې صلاح پیدا شي او دومره زیاته په ورسې چې حلال خوراک الته کې میلاو شي تا ته نو فمن استر غیر باغین نو څوک چې مجبور شو نو بغاوت کوونکې ولا عاد نو خپل عادت پوره کوونکې یا نو دې بغاوت کوونکې او نو دې د ځان سره وړونکې نو دې د حد نه زیات خورونکې او نو دې د ځان سره خوردې وړونکې خورده ده وایي په هر یو کې چې دي که مردار ده او که غوښه وینه ده که غوښه د خنزیر ده او که دغه د غیر الله د نوم حلوا پراټې دي پولاونه دي نو دغه څیزونه دا به نه خوري دومره به نه خوري ځان سره به وړي نه فمن استر غیر باغین چې نو دی مجبوره شو نو دی بغاوت کوونکې نو دی زیاتی کوونکې او نو دې د ځان سره وړونکې نو فلا اسم علیه نو نشته ګناه په ده باندې چا ویلي چې نو دې بغاوت کوونکې نو عادت پوره کوونکې دې چې خوري نو خوراک کې به پوزه به تروي خوله به ورانه کوي څه چلو کومنو که مجبوره نه وی نه مې خوړه دانګي چې خوري نو په خوراک استغفار بم وي دا شی خو ناجایز دی لیکن زه مجبور یم نو خورم استغفار بم وي د الله نه بخنه بم طلب کوي نو فلا اسم علیه نو بیا په ګناه نشته ان الله غفور رحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان انما حرم علیکم المیت یقینا الله حرام کړل پتا سبحانه مردارا ودم او وینا ولحم الخنزير وخذ خنزير وما اوهل به لغير الله او هغه چې आवाज شوی پاغه باندې د الله نه سوا د بل فمن استر غیر باغین نو سوچ مجبور شو نو بغاوت کوونکې ولا عاد نو خپل عادت پوره کوونکې فلا اسم علیه نو نشته ګناه په دبانې ان الله غفور رحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي